خو مونږ سره د خدای د نعمت قدر ونه شو، مونږ بالکل د خدای د نعمت قدر ونه کو. زما خبر اصلاحي دي، خفه کېږئ به نه. هسې چې تاسو د خپل بچي ته وګورئ، د بچي نه لوی نعمت بل نشته چې تاسو ویلي چې الحمدلله. کور ته چې دننه شوې، دا کور د خدای نعمت ته تاله درکړی دی، تا چې ته ویلي چې الحمدلله. په درشل د خپاړو تا چې د بسم الله ویلي، ډوډۍ دې خوړلې ده، د ډوډۍ نه پس تا چې ته الحمدلله ویلي دي، نن نه پس به داسې کوو که خیر انشاءالله. کور ته چې داخلېږې څه به وایې؟ بسم الله، الله به خوشحاله شي. الحمدلله ډوډۍ چې خورې د هغې نه پس به څه وایې؟ الحمدلله. قسم دې داسې اکابر تېر شوي دي علما چې هغوی د هر نوړی نه پس الحمدلله ویلی دی. اوبه چسکې، اوبو نه پس وایې الحمدلله. جامه چې واغوندې الحمدلله. هر هغه کار چې د نیکۍ کار دی یا هغه کار چې ستا د فایدې کار دی او هغه کې ټول به وایې دې باندې الله خوشحالېږي. ان شکرتم لازیدنکم، چې تا د خدای د نعمت شکر ادا که الله وی نور به زیات کم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که ناشکري مو کړه الله وی ګورې بیا به عذاب در کوم، عذاب مې ډېر سخت دی. د خدای شکر به ادا کړه. هر څه خدای سره دی، الله خوشحاله ساتي. نو الله فرمایل زبیدې دا هر څه خو ما درکړي دي، که ما چې تړنده پیدا کړی وې کڼه تا څه کولی شو؟ یو شپونکي کور کې توره مې پیدا کړی وې تا څه کولی شو؟ خو حسن جمال ما درکړو، بادشاه مې در باندې عشق کو، د بادشاه محل ته مې راوستې دار سجې وکړل، وایي مې چې زه زبیدې غرقه شوې. ولیکن من نوقش هلک، پوره حساب کتاب که مونږ سره خدای شروع که خدای شته که مونږ ته د ټینګي یو. مونږ د الله نه امید لرو، مونږ تاسو ټول چې یا الله تا په خپل فضل مونږ مسلمانان پیدا کړي یو. په الحمدلله شوق سره، نور شوق سره، او د یو عظیم پیغمبر امتیان دې پیدا کړي یو. الحمدلله قرآن والا دې پیدا کړي یو. الحمدلله.